او حضرت بلال حبشي هغه د مدینه داسې تنګه شوه بیبي ته یې وویل بس نور مدینه کې شپې ته تېرو زه چې ځو روانېږي شام ته ځي یو میاشت مزل دی خو چې کله شام ته رسېږي او د اوله شپی راځي کټ کې ناست دی جاړي چې وده شه د خوبه راپاڅېد خاندي بیبي ورته وایي ولې دې ژړلې وایي ژړا مې په دې وه چې ما کاشکې مدینه کې پاتې وې ولې دې راغله دې نه خو مدینه ښه وه که رسول الله نه و معراج خو که رسول الله نه و صحابه خو مې لیدل هسې راغلم وی نو خاندې ولې وی خندا په دې کوم چې یو میاشت کې محمد مصطفی نه ولیدلې بیګا خوب کې رسول الله راته خوب کې راغلی او ما ته ویل بلال دومره بې وفایي چې زه مدینه کې وم تا به اذانونه کول چې زه دلته لاړم نو تا اذانونه پرېښودل بیبي ته وایي اسباب برابر که بېرته ځو واپس مدینې منورې ته راځي مدینه منورې ماشومان هغه استقبال ته راځي او واړه ماشومان داسې وایي نن د بلال اذان نشته ځکه محمد رسول الله جومات ته نه راځي ای بلال راشه اذان وکړه راشه اذان وکړه راشه اذان وکړه چې محمد عربي راشي محمد رسول الله راشي راشه اذان وکړه بلال جاړي اذان نشي کولی حسنین ورته راځي که اذان مې ونه کړ ورځ د قیامت کې به رسول الله ته ګیله کوو چې د بلال شفاعت مه کوه اذان یې نه دی کړی بلال پاڅېده چې اشهد ان محمد رسول الله ته رسېږي او مخامخ محمد عربي نه و یو شرف نیوځي زما معززو د رسول الله مبارک زړه کلک و نکلک دی خو د باریکو نه باریک دی ډېر احتیاط یې وکئ د ذات د صفاتو د مجلس د اهل علمو د صوفیو د طالبانو د مجاهدینو چې چا د دې مبارکو سره په هر نسبت کې نسبت دی هېڅ قسم بېادبي مه کوئ هسې نه چې یوه نه یوه خبره کې درنه خفه شي بیا به مو د اعمال کار نه کوي عبادات او خدمات به مو کار نه کوي الله رب الجلال دې موږ او تاسې د رسول الله رښتیني خادمین جوړ کړي خداوند کریم دې د رسول الله مبارک وسیله مقام نصیب کړي درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم